لیکن هغه بادشاہان که د فرعون په شکل کې او که د نمرود په شکل کې او که د شداد په شکل کې او که د نورو ظالمانو په شکل کې او څه وخت الله مقور کړی ده او بیا خدای داسې نیست و نابود کړي دي چې تر ننه پورې د دنیا د خلقو دپاره د عبرت نمونې دي. او ځکه خو الله فرمایي فانظر کیف کان عاقبة الظالمین. نبی علیہ السلام ته وایي او مونږ ته اورئ مونږ ته هم وایي سوچ وکئ فکر وکئ په سترګو دغه علاقې ووینئ د زړه نظر وکئ چې کومو خلقو ظلم کړی دی او د الله مقابله کې ودرېدلي دي د هغوی انجام بیا څه شو. په دغه بادشاهانو کې یو ډله د فراعنو تېره شوې ده د نن نه 4.5 یا 15,000 کاله مخکې دا تېر شوي دي. 4,500 نواله تر 5,000 سال پورې 15,000 کاله 4.5 کاله مخکې یو ډله تېره شوې ده. او د عربو په دې علاقو خصوصا مصر اوس چې ورته کوم مصر وایي دا هم پکې او د دې نه علاوه نور علاقې د عربو دا هم پکې شاملې وې نو هغوی په دغه علاقه پاتې شوي دي د الوهیت او د خدای درجې ځان له ثابتې کړي دي او قوم ته وایي چې موږ ستاسو خدایان یو. او په مخ د ځمکې د جبر او د زور حکومت کړی دی دغه خلکو. ډېره موده د دې حکومت تېر شوی دی او د انسانانو ته مخلوق خدا ته په داسې نظر کتلی دي لکه موږ چې د خرونه یا د سپونه یا د غویانو نه خپل کار اخلو. بیا به موږ چې د خر نه کار اخلي سړی نو څه ناڅه خیط خو به ورته واچئ څه ناڅه ګیا خو به ورته واچئ او د غوی نه که یو سړی کار اخلي لاس پې راکاږي د انور نه بچ کوي د ګرمۍ نه بچ کوي. ولې ځکه چې دا د پیسو شی دی. دې دپاره ګورې زمونږ دا خلک هم نه کوي چې ما پې کار وکړه ستړی دی راشئ موړې کا نه که دا رانه ټپ شو یا دا رانه وغورځېده دا او یا رانه ټپ شو نو پیسې به مې غرقې شي د پیسو دپاره لګیا دي. لیکن هغې ظالمانو به د خپل رعیت نه داسې کار اخیسته داسې کار لکه یو سړی چې په خر مزدوري وکړي او ښه ستړي شي او بار یې ډیکه کړي چې زه بار مړېږه دقسې خدمت یې ته اخیستی دی. داسې روټۍ به یې ورکوله معمولي غوندې چې ته په ورځ کې یو ځل یو نوړی روټۍ یا په دویمه ورځ یو نوړی روټۍ او د شپې ورځې به یې پې خدمتونه او کارونه به یې کول. او ظالمانو چې چا کار نه دی کړی نو هغوی له به یې داسې سزا ورکوله چې خلک به غریبانان یېرېدل چې خدای د سره څوک په جمدون یې څرمن ایستې دي په جمدون یې په کاڼو باندې او په ننګرو کې په کاڼو په صوباړو ډبولې دي او ساګانې تیستې دي. نو چې یو مزدور سره ته دا چلو کې نو نور مزدوران غریبانان یریږي بیا هغوی بیا څه نشي کولی. د فراعنه د مصر د بادشاه لقب به فرعون و فرعون د یو خاص بادشاه نوم نه دی لکه زمونږ دې زمانه کې چاته وزیر اعظم وایي چاته صدر اعظم وایي چاته صدر وایي چاته جلالة الملک وایي. خو دې زمانه کې چونکې اقوام متحده دا ټوله دنیا په یو صدر کې یو ځای کړې ده نو تقریبا نومونه د ټولو بادشاهانو یو شوي دي پریزیډنټ او صدر دا ورته وایي. هغه زمانه کې د هرې علاقې د هر خپل قوم د بادشاه به یو خپل لقب و. د حبشې چې به کم بادشاه و نو هغه ته به نجاشي وي هر یو چې به و نو هغه ته به نجاشي وي او د مصر چې به کم بادشاه و هغه ته به فرعون وي. دا فراعنه د دې جمع ده دا د نن نه 4.5 کاله مخکې تېر شوي دي. دوی څه بعضې څیزونه ځان له جوړ کړي دي چې هغې ته احرامات وایي. د مصر په دوره چې زه لاړم نو ما هغه احرامات وکتل نو د هغې متعلق تاسو ته زه بیان کوم. یو خو د الله د قدرت نښه به ستاسو مخکې شي بل به تاسو ته دا پته ولګېږي چې الله فرمایي قرآن شریف کې اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. که ځان له غټ غټ بلډینګونه جوړ کې او ځان له لوی لوی محلات جوړ کې خو د خدای د پکړ دکړ نه او د مرګ نه نشي بچ کېدی نو دا به تاسو ته ښکاره شي د خلکو ځان له څونه خواری کړي دي لیکن هغه خواری د هغې څه شو هغه خلک څه شو د الله عظیم قدرت به درته ښکاره شي. نو دوی احرامات جوړ کړي دي. احرام څه شی دی؟ دا شاهي مقبرې ته وایي. د بادشاه مقبرې ته به دوی احرام وایي
دا نوم هغه وخت نه را روان دی. دا خو په لیکلو کې اوس چې کم دوی هغه آثار قدیمه پیدا کړل نو په تیږو باندې په تیږو کې دا لیکل پیدا شو چې د خلکو د خپلو شاهي مقبرو ته د احراماتو نوم ایښودی دی. احرام ورته ویل کېږي. شاهي مقبره څنګه ده؟ لکه زمونږ د مقبرې په شان دی نه ده چې زمونږ مقبره کې دلته قبر ښخ کا دلته ښخ کا دلته قبر وکنه وه. دا نشته. یو غټ بلډینګ به یې جوړ کړی او په هغه بلډینګ کې دننه به دوی ځان له قبرونه جوړ کړي او هغې کې به دا پراته غټ غټ بلډینګ. څومره احرامات شاهي مقبرې او دې کې به د دې بادشاهان ښخېدل. د بادشاهانو بچي شهزادګان به پکې ښخېدل. د هغوی خاص وزیران چې کوم خاص وو هغه پکې ښخېدل او ورسره به جمدي خپل غلامان او وینځې پکې وردننه کولې او دا به ورسره بندولې. ولې؟ هغه وجه درته وایم. نو تاریخ لیکي د آثار قدیمه والا کہ دا څومره احرامات دي دا ټول په دنیا کې او په ورلد کې خو دغه سیمه ته ډکه ده تقریبا 52,000 احرامات دي. 52,000 مقبرې دي. 52,000 دې کې بعضې معمولي ښکاره شوي دي شګو کې غیبي دي بعضې پوره ښکاره شوي دي او بعضې آثار قدیمه والا وایي چې دا اوس هم شته خو د هغې مونږ لا اوسه پورې تحقیق نه دی کړی. په دې کې مشهورې مقبرې چې دوی پیدا کړي دي هغه 138 دي. 138 138 مقبرې. مونږ ځای په ځای چې کله په مصر ته د قاهرې نه ووتلو فیوم ته تلو نو په لاره مونږ بعضې وړې وړې مقبرې د احرامات ولیدل خو غټ درې احرامات دي. درې مقبرې غټې دي. هغه درې مقبرو له خلک ورځي د هغې باقاعده چې ورځي ټیکټ بالې د انټري بیا جدا ټیکټ ته چې وردننه کېږي او که ته بیا وایې چې د مقبرې ته دننه داخلېږم د احرام ته د هغې ځان له خپل ټیکټ دی هغې له بیل ټیکټ دی. مونږ لاړو مونږ وی چې په درې واړو مقبرو ورتل خو ګران هم دي ټیکټ هم ګرانو خو مونږ وی چې یاره د یو احرام ټیکټ به والو دې کې به دننه ورشو وبګورو چې دننه پکې څه دي او دغه احراماتو کې هلته چې سړی لاړ شي ټیکټ والي نو بیا هغې ظالمان هم دې ته ناست دي ټوله پیسه هم په دې سیس پیدا کوي. هلته بیا ټانګې دي نو هغه ټانګې هم داسې جوړې کړې دي چې هغې کې مخکې یو سیټ دی شاته پکې سیټ نشته. مطلب دا دی چې ګڼ کسان چې ډېرې ټانګې پکار شي دوه کسان په یو ټانګه کې وړي زیات پکې نه وړي هغې سره او باقاعده خپلې پیسې دونه پیسې به در کوم په ما به په دې ټولو احراماتو کې چکر ولګې. موټرې نه پرېږدي دغه ټانګو کې به ګرځي بګیا ورته وایي هغې کې به ګرځي 2 کسه پکې کښېني او یو کوچواني هغه هم ظالمان داسې د سره به په دې ټولو کې به دې ګرځو مخه په دې ټولو احراماتو نه به دې ګیر چاپېره تو کم د دې مقبرو چکر به در کم ماله به دومره پیسې راکې څونه او دونه ټیم کې به دې در باندې دا چکر لګوم. نو هغه ظالمان کله اس پر ورو او کله تیز او کله یو ځای ودروه کله بل نو بیا راته وایي چې ستا خو 10 منټه زیات شو ستا خو 15 منټه زیات شو ستا خو نیمه ګنټه زیاته شوه دونه پیسې راکړه او چغې وایي مصریان بیا دونه چغې وایي چې په پورته به یې ګنې جګړې کوي. سړي له حیا راځي چې خدای ظالمه تا خو ما سره دا فیصله کړې وه چې دا ټول به در باندې ګورم او بیا به پیسې غونډې راکې نه نوي فیصله کړې وه خو ټیم زیات واوړېدم. د ژبې پابند خلک نه دی د ژبې پابند خبره به ورسره وکړې او د هغه خپلې خبرې نه به رستو کېږي پیسې ډېره زیاته خوښوي سوالګري ډېر زیات دي انتهایي. نو موږ هغه ټانګې کې کېناستو چکر یې پکې ولګولې بیا هغه یو احرام ته مونږ چې د کوم ټیکټ اخیستی و هغه بند و کار پکې کېده نو درمیانه چې کوم احرام دی هغې ته وردننه شو. دا 3 احرامونه دي. د یو نوم دی خوفو د یو نوم دی دا پکې مشر دی غټ. یو دی خافرا او یو دی منکاور. خوفو او خافرا او منکاور دا د دې فرعونیانو نومونه و. دا یو مقبره او احرام دا یو بادشاه په نوم جوړه شوې ده. دې کې دننه څه دي او دا احرام چې کوم غټه مقبره د احرام ستاسو ذهن کې به اوس هم تېرېږي چې دا به لکه زموږ د پړانګو د مقبرې په شان مقبره یا د تورنګلو د مقبرې په شان مقبره به ستاسو ذهن کې به تېرېږي. نه دا یو بلډینګ دی د ځمکې نه تیږې لګېدلې دي ګټې او بره سر ته رسېدلې دي
د ځمکې نه والا بره سر ته، او په داسې انداز لګېدلي دي چې هغه ځای نه شروع شوي دي نو څوکې ته رسېدلي دي، د بل طرف نه شروع شوي دي نو څوکې ته رسېدلي دي، نو بل طرف نه شروع شوي دي نو څوکې ته رسېدلي، بره څوکه جوړه شوې ده، څلورو طرفونو نه د تیږې خودي دي، تیږې ګټې بره څوکه ته جوړه شوې ده، څوکې ته رسېدلي دي. څونه اوچت دی دا احرام؟ دا د ځمکې نه هغه سر نه چې شروع شوی دی تر سره پورې 956 فوټه 756 فوټو هغه سر نه چې ونیسې تر څوکې پورې، دا بل سر چې ونیسې 756 فوټ، دا بل طرف چې ونیسې 756 فوټ، دا بل طرف چې ونیسې بره تې څوکه جوړه شوې ده میناره غوندې. او بیا د دې ځمکې نه چې دا کم دی دروازه لګېدلې ده سطح د ځمکې، دا خو هغه پترس دی نو اوږدوالی زیات دی چې نیغ په نیغه اخلي، نیغ په نیغه نو 481 فوټ ته جوړېږي، 481 فوټه. دا یو بلډینګ دی جی، دا ټولې ګټې دي، ګټې څومره ګټې لګېدلې دي هغه هم درته ویم، ګټه څونه ده هم درته ویم، خو په څومره رقبه دا یو جوړ شوی دی، دا یو مقبره دا په 19 ایکړه جوړ شوی دی، 1734 سلور دیرش جربه کې صرف دا یو جوړ شوی دی، 19 ایکړه کې دا جوړ شوی دی، او دا 45 منزله دی یو دنه 45 چتونه دی پدې کې. مونږ خو صرف یو سوړه ولیده، په یو سوړه وردن شوم وکتل، ما چې تاریخ وکت حیران شوم چې دا تاریخ او ساینسدانانو چې کوم تحقیق کړی دی دنه په ګرځېدلی دي، نو صرف د سیاحینو دپاره یو لاره کولاو کړې ده، یو لاره کولاو کړې ده. هغه لاره هم درته ویم چې هغه په کوم بنیاد ده، دا 45 منزله ده، 45 منزلونه دا په دې کې دي، 45 منزله ده، او دې کې کمرې دي، دې کې لارې دي، دې کې د قبرونو ځایونه دي، دې کې د هغوی چیمبرې دي چې دې کې به بادشاه کېناستېده، دې کې به وزیران کېناستېدل، دلته به آرام کو، دلته به فیصلې کولې. مونږ وایو صرف مقبره ده، نه د هغوی لکه څنګه چې قومي اسمبلی حال ته وردن نشي، د سپیکر پکې ځان له چیمبر د ناستې دی، د ډیپټي سپیکر پکې ځان له ځای وي، د قائد حزب اختلاف پکې ځان له کوټه ده، او د پارلماني لیډر پکې ځان له ده، دقسې په دې کې چیمبرې دي، د هر چا پکې ځان له کوټې به وي د شاهي خاندان. او صاحب من څومره کاڼي پې لګېدلي دي، او د کاڼو وزن څونه، اکثریت کاڼي چې دي، اکثریت یو کاڼی 3 ټنه یو کاڼی، یو کاڼی اکثریت څومره دی 3 ټنه، لکه ټن څو منئ 10 منه، نو چې نو 90 لسکم 100 منه یو کاڼی دی. ودرېږه لا مخکې درته نور وایم 3 ټنه یو دی، او بعضې کاڼي الله اکبر 15 ټنه دي، او بعضې کاڼي تاریخ لیکي چې 80 ټنو پورې هم پکې کاڼي شته، دا کاڼي لګولې دي. خو عمومي کاڼي 3 ټنه، 3.5 ټنه او 3 ټنه، 3 ټنو نه واړه پکې نشته، 3 ټنه او 3 شته پکې، خو لکه عمومي کاڼي دا 3 ټنه دي، لسکم 100 منه یو کاڼي. دا څنګه کاڼي دي؟ دا غونډي نه دي، داسې تراشلي دي، داسې چې دې ځای نه ونیسې سره پورې هغسې پیمانه پکې یو شان به ځي، یو پکې بار نشته، یو پکې دننه نشته. او کاڼي څنګه لګولې دي؟ تاریخ لیکي وایي که پلاستیک پکې منځ کې وردننه کې دا اکسرې دا پلاستیک سره دا سړی چې لاس مات شي سري ځان له وباسي، دا که دا پکې وردننه کې دا هم پکې نه وردي، دونه پرېسې لګولې دي. او یو کاڼی د پاسه بل کاڼی داسې لګولې چې هغه پیوند هغه خښتو کې نه چې دا بل پې دا پاسته لاړ شي چې هغه پیوند پکې بند شي، څه ورته وایي خښته چې په خښته وراوړئ چې هغه جوړ هغه درس پکې نه ښکاري، په داسې طریقې دا کاڼي لګولي دي. بلکل چې لاندې نه ګورې مزې پکې دي، یو به پکې بار نه، او کاڼي په منځ کې څه شی نشي وردن نه کولی، دومره ټیټې دا کاڼي لګولي دي. او دا کاڼي روړې کوم ځای نه دي، دی د 800 کیلومیټر لرې ځای نه راوړي دي، 800 کیلومیټر 800 کیلومیټر نه راوړي دي. په څه کې راوړي دي؟ په دریای نیل کې. نو ما ته هلته خلکو وی دا نیل مخکې را دې خوا کې بیده، اوس نیل لرې تللی دی، مونږ هم وی دا بټي کې تاریخ چې مې وکت وي نه د دریای نیل نه دلته کې بیله چوره اوستې وه،
د دره نیل نه چوي راوستې وه نو دا به په کاڼي په 800 کیلومیټر په دره نیل کې راوړي او بیا به په هغه چوه کې دیکې ورکولې نو د شي ته به یې رانږدې کول مشهور خو آثار قدیمه والا دا وایي مشهوره داسې ده چې دی په دغه طریقه راوړي دي او دا بیا کاڼې به یې راوړه په څه باندې دی په کشتو کې راوړي دي کشتۍ خو هسې نه ډوبېږي خو کشتۍ که هم چې دونه وزن شي نو ډوبېږي نو بیا د څاروو څرمنې ګنډلې وې د څاروو څرمنې او هغه داسې ګنډلې وې چې هغه لکه د ټوپ په شان دي وي چې هوا ترې نه وځي هغه څرمنې به یې د هوا ډکولې هغه کشتو ته لاندې تړلې وې چې د دې کشتۍ او د کاڼي وزن شي نو چې د هوا والا شیدونه ترې لاندې وي چې دا ډوب نه شي په داسې اندازې دا دلته را رسولي دي وروړي دي سړی حیران شي چې دی خېجولې څنګه دي دی لګولې څنګه دي هغه زمانه کې کرین خو نه چې د کرین په ذریعه باندې اوچت کړي هغه زمانه کې دا ټکنالوژي خو نه وه چې د دې په ذریعه باندې اوچت کړي نو اوسني ساینسدان څه وایي یو ساینسدان لیکلی دي یاره وایي زما ذهن دا اخلي چې دغه زمانه د جادوګرو ډېره زیاته وه نو د جادو په ذریعه ممکن ده چې دي د کاڼو دا وزن ختم کړي کاڼې بې وزنه کړي لکه اوس هم که ستاسو خیالي نو په دې منډو کې بعد جادوګري نو هغې به غټ تیر هغه به په اوچت کي یا خدای پاکه زه یو کس نشم اوچتولی او هغې په یو کس باندې یو غټ تیر اوچتوي نو وی کیدی شي چې د جادو په وزن په وجه دی په دې کاڼو کې وزن ختم کړي او په اسانه خېجولي خو دا هسې هغه فرضي خبره ده زما ذهن دا قطعا نه مني څوک وایي وایي دا د پیریانو نه کار اخیستی دی او د پیریانو په ذریعه بر اوچت کړي دي او بعض حضراتو دام لیکلی دي اوسنی تاریخ والا حضراتو وی نه وی داسې نه ده وی دی خټې لګولې دي او وروسته پې اور بل کړی دی او په دې قلا کې پخ کړي دي او د قرآن شریف دغه آیت چې ما درته وې هغه دلیل سره نیسي چې کله د موسی علیه السلام او د فرعون مقابله راله نو فرعون څه وایي فاوقد لی یا هامانو علی الطین فاجعل لی صرحا هامانا خټې نه خښتې جوړې کا هغه پخې کا هغې باندې اور بل کا او پخې کا ماله یو محل جوړ کا لعلی اطلع الی اله موسی چې د موسی خدای ته لږ ځان ورورسم دی وي زما خدای بره دی معلومیږي دا چې هغه وخت کې خټه باندې به اور بلیده او هغې نه به کاڼي او خښتې جوړېدلې لکه اوس چې سینګ په بټو کې د خټې نه خښتې جوړېږي نو څوک دا وایي دا هم زما ذهن نه مني زه وایم چې دغه زمانه کې هر څه چې یو ټکنالوژي وه د دنیا اومه عجوبه ده ټول انګریزان راځي او تماشې لیځي چې خدای دا شی څه شی دی دومره اوچت بلډینګ سوکه به راتلې ده سوکه 15 چته دې کې دغه دي چې منزلونه دي پکې لارې دي پکې کوڅې دي پکې او دا درې ټنه کاڼې او بعضې پکې تاسو ته ما د هغې اندازه وښوله غټ کاڼې د سینګ سر ته رسولي بیا ورسره څه چل کړی دی بیا دا چل کړی دی چې د دې کاڼو د پاسه سپینه تیږه راوړې ده هغې پې منقشه لګولې ده لکه یو سړی چې آبادي وکړي او په هغې باندې سپین ټایل لګوي او یا سپین سنگ مرمر پې لګوي سپینه تیږه نو د عیسی علیه السلام د پیدایش نه 1.5 کاله مخکې یو زلزله راله نو هغې زلزلې سره د هغه سپینه تیږه ټوله راوغورځېده د عیسی علیه السلام نه 1.5 کاله مخکې هغې زلزلې سره ترې دا ټوله سپینه تیږه راوغورځېده نو بیا محفوظه پراته وه د عیسی علیه 1500 کاله مخکې نو بیا سلطان ناصر الدین یو بادشاه هغه هغه سپینې تیږې ټولې را یو ځای کړې نو هغه ته ځان له قلا جوړه کړې او رکوټي جومات یې جوړ کړ اوس هغه سپینې تیږې نشته دی دا یو غټ احرام دی دا په 100 کاله کې دا یو جوړ شوی دی 10 کاله کې هغې کې باقاعده لیکلی دي دا پکې راووتل تاریخ چې دا په 10 کاله کې دا یو مقبره دا مکمل شوې ده 10 کاله کې او حضرت 10 کالو کې دا مکمل شوه او په دې کې څونه مزدورانو کار کړی دی چې دی جوړولی دي مزدورانو په دې کې 2 لکه مزدورانو کار کړی دی 2 لکه او شپه ورځې پکې کار کړی دی ما خو تاسو ته وایي چې مزدور نه به داسې کار اخیسته لکه دې زمانه کې چې سړی د خر نه کار اخلي معمولي نوړی ډوډۍ به یې وله ورکړه او که مزدور به وي ناجوړه شم زه روکېږه وایي مړ شومه روکېږه هلته دریاب ته ورغورځوه پروا به یې پرې مه ساتله بس معمولی روټۍ به یې پرې خوړه دا به نو چې ورګه مزدورانو له ډوډۍ ورکوه پیسې تنخوا وله ورکوه لږه ډوډۍ به یې پرې خوړه ماشومانو به هم پکې کار کوو ښځو به هم پکې کار کوو جنکو به هم پکې کار کوو بوډاګانو به هم کار کوو خپل ځان سره نو 2 لکه
د دې مزدورانو په دې کې 20 کاله خدمت کړی دی نو دا احرام ترېنه جوړ شوی دی. اوس زما وروڼو یوه خبره درته بله وکړم. دې زمانې والا ساینسدانان څه وایي؟ وایي که اوس داسې احرام څوک جوړوي ممکنه نه ده چې څوک یې جوړ کړي. دومره تیږې دونه اوږد کریم نشته چې دا تیږې پې بره وخیږي دونه غټې غټې. خو که اوس دې زمانه کې یو احرام څوک جوړوي نو موجوده دور کې به په دې باندې 15 اربه ډالر خرچه راشي. 15 اربه ډالره خرچه و پې راشي. 15 اربه ډالره دا په یو باندې خرچه راځي. اوس د دې احراماتو مقصد د دوی څوک ظاهر کې خدا مقبره و بالکل په دې کې دا بادشاهان خښ شوي دي لیکن دا د دې پناهګام وه. زلزله راشي دشمن راشي نو دې کې موږ محفوظ پراته یو پناهګام وه. او دا د دوی یو شاهي دربار هم و چې دې ته به دوی بار څوک نه پرېښودل. د دې به پکې صرف سملاستېدل اوده کېدل به پکې او خپل ژوند به پکې تېره وبار به ترې راوتېدل. رعیت ته د دې د داخلېدلو هېڅ قسم اجازت نه. او دریم څه دا د دې د زندګۍ د تېرېدو یو اهم شی و. هغه په داسې انداز جوړ کړی دی چې که اوس دې پکې سیب کېښود سیب یو سیب دې پکې کېښود نو ساینسدانان وایي دا به 1000 کاله پروت دی خو دا بس ښه نه شي او خراب به نه شي. هغې کې په داسې طریقه جوړه کړې ده چې د نور دا رڼا دا په یو خاص تکنیک نور نه ښکاري لاندې نور دا شعاع چې موږ ورته ګرځو دا نه خو دا نور هغه چې کم هغه د شعاع ده هغه په یو تکنیک لاندې رسېږي. د شپې د سپومۍ د ستورو هغه لاندې رسېږي. نو ما یو کتاب کته نو هغې کې لیکلي دي په هغه کتاب کې چې د شګاګو یونیورسټۍ یو پروفیسر و. شګاګو یونیورسټۍ یو پروفیسر دی د هغه نوم دی جیمز برسنډ که برنس دی جیمز برنس. د 15 ورځې هغې کې خوب وکړه وردن نه شو او پکې اوده شو. وی تر څو چې د نیم راویښ شوی ما به نه پاسوی. 15 ورځې مسلسل دی پکې اوده او چې را پاسېده نو په وجود باندې هېڅ قسمه د خوب یا د بېهوشۍ یا د بیمارۍ یا د ستړې ورته چې را پاسې خامخا وجود کې فرق وي یا د لوږې یا د تندې یا د متیازو یا د غلو هېڅ قسمه دسه ضرورت محسوس نه کړو. 15 ورځې دا پروفیسر وده دی 15 ورځې او چې را پاسېده 15 ورځې سړی و دسمات یې نه ورځي رکوټ یې نه ورځي لوی نه ورځي ورته خولت یې نه بیږي ستړي کېږي نه په ډډه نه وړي. 15 ورځې پس هم خلکو ولاقاو چې بس یې که د خدای بنده راویښ شه. وی ولې تاسو زه ویښ کړم ما کتل چې زه به څومره پورې ودیم چې راویښ شو ته به یې ګڼې 15 منټه مخکې وده شوی دی. نه و دسماتي د غټ نه د رکوټي نه ستړی نه لوږه نه تنده. 15 ورځې کې سړی څو نوږې کېږي. دا د شګاګو یونیورسټۍ په 1935 کې 1935 کې. او دا ولې موجوده ساینسدانان وایي وی دې کې یو قسم انرژي ده یو کاسمک ورته وایي. یو کاسمک یو انرژي یو طاقت په دې کې دننه پروت دی. او دا یو کاسمک انرژي ساینسدان وایي چې دا څومره سړي وجود کې دردونه راځي وی دا یو کاسمک انرژي پکې ختمه شي. سترګو نظر کمزوري کېږي یو کاسمک انرژي پکې وی ختمه شي. دماغ کمزوري شي دغه انرژي ختمه شي. سړی بوډا کېږي وجود کې دغه طاقت ختمېږي. سړی ته څه مشکلات راځي پریشانی راځي دغه طاقت ختمېږي. سړی ته وسوسه راځي دغه طاقت ختمېږي. سړی غوږونه کړېږي دغه طاقت ختمېږي. د سړی غاښونه خرابېږي دغه طاقت ختمېږي. د سړی خېټه خرابېږي دغه طاقت سړی بوډا کېږي دغه طاقت ختمېږي. او دوی په دې احرام کې داسې یو تکنیک کړی دی چې دغه انرژي چې دا چې دی ورته یو کاسمک وایي. زه خو پرې نه پوهېږم خو دا کتاب نه مې لیکلی ده درته. یو کاسمک انرژي وایي دا په هغې کې په وافر مقدار موجوده ده. سړی چې ساه اخلي دغه انرژي وجود ته دننه کېږي نو دی به بوډا کېږي نه هر څو ورځې چې پکې پروت دی. د وجود بدل نه کوي هر څونه چې پکې پروت دی. د سترګې نظر به نه کمزوري کېږي د غوږ طاقت به نه کمزوري کېږي. بهر کیف زما وروڼو دا دوی جوړ کړل ځان له یو لوی شی. او عجیبه دا وه چې کم ساینسدان د دې هغه ارکیټیک دی نقشه پیش کړه او په داسې طریقه به دا جوړو نو چې دی جوړ کړه نو ظالم بچي هغه مړ کا ساینسدان
هغه ملک الکه دومره قابل سړی وجنه وې دا به سبب الله جوړ کی راشه سړی ختمه وا لیکن ساينسدان خو بچی وي ساينسدانان وي هغه چل بیا زده نو دا نور احرامات پکې جوړ شوی او زمارونو مونږ وردن نشو ایو احرام تا صرف یو لار باندې ما سره حدیث احمد مو زماره ماما زوری دا شاه هغه را سره الله دې خوشاله کی یو بل مرګره دی چې هغه مونږ سره راهبرو غالبا چې هغه را سره وردن نشو نو مونږ چې هغه احرام ته وردن نشو نو لاندې تلو زمکه سطح باندې دروازه وړه شانته لاندې تلو خو هغه لار دومره وړه وا چې مونږ پکې پټیټه تلو او درې دې پکې نشو نو یو ځای ته مونږ چې لاندې ویخت یو ځای ته ورسېدو نو هلته بیا نیغ شو بیا ځای اوچتو خو دې لاره کې ټیټه وه بر اوچت شو نو خي طرف تم پکې یو حال مونږ ولیده ګس طرف تم یو حالو خو هغه خي او ګس طرف ته حال ته څوک نه پرېښودل نو مخکې ویځه یاره زما پړه تیاره غوندې شوه هسې داسې نه چې ساسر نو ما دوی ته تاسو غوښتئ زه خو نه ځمه مخکې نه ځمه دا خو لږ بلا ده چې هغه سر ته ځمه دا څه په مصیبت د دنیا نه کټ شو لکه مې سې وسوسه رااله چې دی روان شو زه ورپسې روان شو نو بره بیا ختېدو هغه سر ته وختو چې وختو لږ ځای کې بیا په ټیټه لاړو یو غټ حالو صرف مونږ پکې دا یو لاره ولیدله یو حال ته ورلو هغه حال سو هغه د دوی د قبر ځای لوی حالو تقریبا یاره دونه خو به تقریبا خدای مې نه خطا کوي خو 25 فوټ په پلنو او 10 فوټه تقریبا یا 60 فوټه 25 باي 30 داسې تقریبا یا 25 باي داسې به 15 فوټه په پلنو او 10 فوټه داسې او برخه مزیدار د ګټو چت ته ور باندې نو هغه ته مونږ ورلو نو هغه کې د یو بادشاه د قبر ځای اوس یې وستري اوس عجیبګر کې دا بادشاهان پراته دي خو بادشاہ چې به پکې خاصه چل به وسره کو مړه تاسو باندې زما دا خبره ټول داسې ښکاري لکه چې دې په خوب کې لګیا دی عقل نه بار خبرې دي کنه هغه ځکه بادشاہ چې به خاخو حیران شي زړی نو بادشاہ داسې نه خاخو چې زمکه کې کنده ولو کنه او تابوت به ولا جوړوي کې به خاخو تابوت د سره د کانی دی تابوت د کانی دی د کانی صندوق د کانی صندوق څومره دی تاسو ته پته چې دغه قدونه زمونږ نه سلیش ولې شته زیاتو او پلنمو او بیا چې صندوق جوړي خو کولاو جوړي کنه نو د کانی ولا تراشلې دی هغه نه صندوق جوړ کړی دی کانی تراشلې دنه نو صندوق جوړ خو کولاو کا صندوق او د کانی د پاسه بیا سره خو دی هغه سره څنګه دی هغه سر باندې بیا بوت جوړ کړی دی د دوی د خپل خدای بوت په جوړ دی چې هغه سر را نیخ کې کنه نو تا ته به بوت داسې ښکاري چې را نیغې کې خو هغه په د پاسه پروت دی د پاسه په بوت دی باقاعده مخ خېټه لاسونه خپې سینه دا ټول ښکاري نیم وجود د انسان چې دا خپو نواله په دې میان سړی اتراشي دقسې نیم بوت دا مکمل د هغې د پاسه پروت دی زما ګمان دا دی ما دې ملګرو ته وې ما وې دا سر یې زما ګمان دا دی چې دا یو 1500 کسان را یو ځای کې چې او به هم نه لاقی دومره درون دغه کاڼي څوک چتولی شي چې 1500 را یو ځای کې کنه یاره چې په خوارو به تیزونه به ورته واجي خوچت به نه او دا صندوق د کافر بچو دا بس چا په سر راوړی دی په ټنونو صندوق دی کنه په منونو نه دی په ټنونو د کاڼي صندوق دی اپا کې پروت دی د سنگ را دننه کړی دی د کوم ځای جوړ کړی دی د دلته را دننه کړی سنگ دی دا دلته کې خو دی سنگ دی قسم دی که پکې و اسم نو لیکن هغه ځای کې مونږ خوله نه محسوسوله مونږ پکې ګرمي نه محسوسه کړې په مدیدار پکې ولاړو لوی چتو نو دا بادشاه به داسې چل به وکړو دی به په صندوق کې بند کړ چې مړ بشو او د پاسه به په دغه سر کې خود او په سر د هغوی د خدای بوت دا بدلته کې دا بادشاه به سنبال کړ د دوی عقیده سوه د دوی عقیده وره دی بادشاهانو چې روح نه مړ کېږي دا جمدی وي او دا روح کله چې د روح وغوښتل نو دی به جان جمدی کېږي خدای نه مانی دا روح نه مړ کېږي دا به جمدی وي کله چې دړه خوش دړه کې رالل چې زه واپس جمدی کېږم نو دی واپس جمدی کېدی شي او چې کله له کې رالل چې نه جمدی کېږم دی به چکرې نه به جمدی کېږي او چې کله له کې رالل چې جمدی کېږم نو جمدی بشي نو دی به سوي په دې صندوق کې به دی پروت وي محفوظ به که دا روح بیا وي چې د جمدی کېږم دا روح ډېر طاقتور دی دی به دا سر د ځان نه په خپله لرې کړي په دې وجود کې به ننوځي نو چې وجود یې محفوظ پروت وي او چې دا به بیا په دې صندوق کې دا باچا کې خوده کنه دا فرعون
دا باچا نو د سره به خپل زیورات هم کې خودل سره زر او سپین زر او هیره او جواهرات ولی وی بیا چې دې جمع دي کېږي نو چې دا خپل کالی ورته وي چې رستم د جشنی نقش و نگار او د وینځې به مو سره په دا کوټه کې باندې کړي د غلامان جمع دي ابه مو سره باندې کړل دله چې په ډوډۍ په خوله باورچی ابه مو سره بند کړ دله چې په کوټه کې جارو والا څومره د خدمتګار جامو انځلو والا دوبي ډوډۍ په خولو والا جارو والا د خدمتګار دا ټول به وسره بند کړل څه د پاره وي تاسو دلته تاسو د سره بندو کدا روح په دکې راغو جمع دی شو نو چې د خپل خادمان ولاړی خر بچو چې دروازه دې ورپسې بند کړه خادم پلار به جمع دی پاتې شي اسانه خبر زمونږ پکې اړه واته مې چې تو سو تختو سره دې نه چې صحابس پکې نو د اکسیجن څخه کمی پکې نو هغه داسې انداز کې داسې دونه جوړ کړی دي سړی حیران شي چې خدای پاکه زما سوچ دا دی یو ټیکنالوژي دور مخکې تیر شوی دی داسې ټیکنالوژي بنو دا زموږ د الکترونیک کې ټیکنالوژي کې ده بلکې ما یو تاریخ کته بیګا هغه لا بل څه لیکلی دي هغه مې ذهن بالکل وانه غشتل هغه وی چې په دې احراماتو کې د بجلی د جوړېدو تنظیم مو او د اغین اغوی بخار ته بجلی منتقل کولا روشنایی باقاعده او دې کې با چې ماسختن بشو د احراماتو د سر نه با بلفونه بلیدل ټول مصر به چمکاوېدو خو یاره زما ذهن دا شی وانه غشت خو به هر کیف دا یو ټیکنالوژي و په هغه زمانه کې خو مونږ ته پته نشته ځکه څو ځله دا دنیا خدای غرقه کړې ده چې هغه ټیکنالوژي څنګه وه په کم انداز دا کاڼي ښې جوړې دي په کم انداز ځکه سیمټ لنټر پکې نشته سیخ پکې نه دی لګېدلی لرګي پکې نه دی لګېدلی ټوله تیږه ده او خټه ده په کومه طریقه دوی دا بلډینګان جوړ کړي دي نو دا به ورسره ټول دا سره او سپین او نوکران او غلامان او وینځې دا به ورسره بند کړل ولې بادشاه صاحب به بیا جمدي کېږي نو چې بادشاه صاحب جمدي شي نو چې دا خپل کالي او زیورات هم ورته او دې همقسې نقش و نګار کړي او تاسو خپل خدمت هم وکړئ زما وروڼو دا احرامات دي دا د دنیا اومه اعجوبه ده د دنیا اومه اعجوبه ده د احرامات دنیا ورځي او ګوري ورته او تاریخ هم لیکلی دی دا به پدې کې دا بادشاہان خاخول دا چې کم د موسی علیہ السلام د زمانه کم فرعون ولید ابن مصعب ابن ریان مشهور دا سدا سنومونو کې بعض علماء اختلاف هم کوي نو دې پدې کې پروتو دیم پدې کې پروتو بلکې یو خبره یو تاریخ کې وکړه چې د عیسی علیہ السلام د پیدایش نه 1500 کاله مخکې په یو احرام باندې غلو حمله وکړه نو چې دنه پکې څومره سره سپینو خراب چوته هغه ټولو تختول اب انګلی منګلی بدوی چول هغه ته غونډو تختول بهر کیف د موسی علیہ السلام د زمانه د فرعون دا مخکې یو علاقه ده د التخخ کړو او دا خپل سامان او دا سره سپینه وسره خخ کړو التغلو په املا وکړه نو هغه بیا راوست نو بل ځای خخ کا نو الته په غلو املا وکړه ځکه دی وسره خپل سره سپینه خودل نو بیا هغه د احرام ته راوړو نو په احرام کې پروتو نو دا تقریبا 1905 په دغه کې 1898 کې بیا پیدا شوی دی دو کم یعنی نور لسو دو اتل لسو اتنوي کې دی پیدا شوی دی اتل لسو ولی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یو انسان کډیرم سر اوچت کی او ډیرم ته سر اوچت کې لا تمشي فی الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا الله وی ځان پسې خپې منا کاږه او سر نه مکو چې پسینه داسې ګرځي پس مکه کبر سره مګرځا لا تمشي فی الارض مرحا انك لن تخرق الارض کته ځان پسې د خپې وې کنه مټې وې والله کدا اسمکه وشله اسم نشي کوله او کدا سینه داسې وړي د کبر نه نو اسمان ته سر نشي اوچتوله انسان بسی او د انسان کبر بسی یو غاخ باندې چې د دړ شي ټوله شپه تانه بچي ښځه خوب نشي کولی یو خېټه چې د دغه شوه بې اعتداله شوه او دل پرې راغی دستونه دي شو ټول کور درنه بیا بېارامئ په خېټه دړ دی ما ډاکټر ته رسوی نو کم انسان چې خپل او دسماتې ځای ته نشي رسولی که نه کم انسان چې یو غاښ د دړ نه ځان نشي بچ کولی که نه کم انسان چې د یو ماشي د ټک د وجې نه دی ځان نشي بچ کولی هغه انسان بسی او کبر بسی تکبر لویی
هغه ذات سره خایږي چې هغه له بیماری نه راځي، مرګ ولا نه راځي، فنا ولا نه راځي، محتاج چاته نه دی، بیماری کې نه، مرض نشتا، ډاکټر حکیم ته محتاج نه دی، بچو ته خزه ته نشتا او نور ته محتاج دی. هغه ذات کوي ظلم نو ویل شي فرعون ته ګورو، لویوالی ته ګورو. الله پاک قرآن شریف کې فرمایي د خدای مقابله وکړه، دې سوی حامان مال خټه باندې اور بل کا، خخت را جوړ کا، فجل سرحا یو محل لا جوړ کا، لعلی اطلع الى اله موسی، د موسی خدای سره یو خبره کومه، هغه سره مخامخ کېږم، ویني لا اظنه من الكاذبین، دا موسی خو دروغجن دی، د په ګمان کوم کې دا دروغجن دی. الله قرآن شریف کې فرمایي فاستكبر هو جنوده فی الارض، تکبر وکړه، دا د لخر تکبر وکړه، مناسب نه و بغیر الحق، دا کبر سره مناسب نه، دوی زستاسو لوی خدای ما ظالم بچی وي، وظنوا ان او دی وی چې مونږ به خدای ته واپس نشو، خدای ته به مونږ پیشیو نشي، خدای کم دی. نو الله سوی فاخذناه وجنوده، راوم نیول سره د لخکره، فنبذناه فی الیم، د دریاب په چپه کې مو ورغورځول، فانظر کیف کان عاقبة الظالمین، وګوره ظالمانو نتیجه وګوره کړه. نو چې کوم وخت کې دی غر کېده که نه، کوم وخت کې، نو الله پاک ورته اعلان وکړه الیوم ننجیک ببدنک، بدن دې بچ کومه، لتکون لمن خلفک آیه، چې د رستو خلکو د پاره د عبرت یو نشان وګرځي. نو چې دې پیدا شو نو دولت ډاکټران راوستل چې دا څوک دی، نو چې معلومات یې واغشتل، کوم ځای کې راووت هلته کتبه هم لیکلې وه، دته به رمسیس ثاني وی، دویم نمبر فرعون، ظالم جابر. نو پته ولګېدله بیا د په وجود د پاسه نمکی ته نمکی ده، نمکیاتو، ځکه د سمندر بحر قلزمو به مالګیجنې دي، نو هغه د مالګې ته ته لرې که او د نورم هغې محفوظ که، هسې خو الله د حفاظت ذمه داري اخیستې را، هغوی نورم محفوظ که. هغه مومي چې وي چې دی وله څه دا جوله غوندې پې اچوي چې هغې سره نورم محفوظ شي، نو د مصر په عجیبګر کې پروت دی. اوس نور هم ډېر ریستی دي، یو نه دی، څومره ولکه معنا نشته، احمده خو یېر دي 11 دا غټ بادشاهان په هغه عجیبګر کې پراته دي، خو هغه جوله یې پې مګلې ده د پاسه، هغه جوله چې هغې سره خرابېږي نه، دا پکې روتې دي او دا په شیشو کې بند دي، او یو حال کې 11 واړه پراته دي او په شیشو کې بند دي، او هغې ته مخصوص دغه لګولی دی ایسي، هغې کې دننه شیشه ده ښکاري، خو دننه یې ورته ټمپریچر لګولی دی، په هغې یې لیکلي دي چې دې وخت کې د دومره ټمپریچر دی چې خراب نه شي. هغه میوزیم ته هم زه لاړم، دا خو هغه احرامات او هغه مقبرې وې چې دننه مونږ ولیدلې، میوزیم ته چې لاړو اهو سړی حیران شي کم شیدونه پکې پراته دي. د دې فرعونیانو د استعمال سیزونه، لوښي، پیاله، چانکونه، ځان له چیمبرې دي د یو سیز، د استعمال لوښي ټول پکې پراته دي. دغه زمانه د سرو زرو لوښي، د سپینو زرو لوښي، د تانبې لوښي، د سټیلو لوښي، د اوسپنې لوښي، د ټیکرو کټویو لوښي، دا ځان له چیمبر کې پراته دي. دا هغه سیزونه چې دی به استعمالول او د دې قوم به استعمالول، دی به بالخصوص استعمالول او د دې قوم به استعمالول. اذان لپراته دي ناشنا پیاله، ناشنا منګي، ناشنا دیګونه، غټ دیګونه پکې پراته دي په میوزیم کې، په سوته وی لکه دا عجیبګر کې. بل چیمبر کې لاړو وکتو، نو بل چیمبر کې د دوی د کالی پراتو، سره او سپین، اوهو واله، بنگړي، تاجونه، غټ هارونه، خدای چې دا به تیتا چول که سچا به چول، غټ هارونه. یعنی زما د زوی نیس احمد دوله تصویرونه استل چې دا زه وباسم د سیدون له تصویر غیر جاندار شی دی که نه، هغوی پابندي له تصویر به نه وباسم، نه موبایل واخېسته، تصویرونه دې واپس ډیلیټ کړل، ختم یې کړل، وایي دلته پابندي ده. مکمل د سرو د سپینو تابع غټ دکان دی. دکان څه ته وایي؟ یو غټ سټور دی، په دې دیوالونو د پاسه په المارو کې شو کې بند، او مخامخ شو کې سونه دی پای کې بند، ټول خلک ګرځي، په سونو خلک پکې چکر لګي، او هغې ته باقاعده لیکلي دي چې دا د بنګړي و موسی علیه السلام ته نه وي، وایي ته غریب سړی، لولا القي علیه اسوره من ذهب، وایي زما د سرو زرو بنګړي دي، ستا بنګړي شته وایي؟ ادمو پښتانه وي خوار مولا ته ګوره، ما سره مقابلې ته ګوره،
خوار ملا ته ګوره، ما سره مقابلې ته ګوره، پښتانه وایي نو تاسو دي ما سره دا دي بنګړي دي لاس کې مې چولې دي، راشه که نه ما سره ته مقابله کولی شي. بنګړي هم پراته دي، ها بنګړي دي پراته دي، نن خلک تماشې کوي، خر بچیا قبر کې پروت دی، څه به د سره خدای کوي. لاړې زه خو چې ورتلم ما درته وایي ګوره سیل په نیت به نه ورځو، ګناه ده. فانظر کیف کان عاقبة الظالمین، په دې سوچ به ورځم چې الله وایي وګوره. فانظر دواړه معنی کومه، ظاهري معنی وګوره او دا معنی هم کولی شم مجازي چې سوچ وکړه، فکر وکړه. خو ظاهري معنی هم دا ده وګوره چې ظالمانو نتیجه څه شو، انجام. مې ګورو ظالمانو انجام ګورو چې ظالمان څه شو، کوم طرف ته لاړل. خو مې پیغور له ورځو، پیغور له ورځو. اولې رسول الله مبارک چې کله بدر کې ابو جهل او داغه ملګري مردار شو او اکثریت یې په کوی کې وغورځول، قلیب بدر کې، بدر غټ کوی کې، نو نبی علیہ السلام مبارک په درې مره صحابو ته ماته ساروي باندې دغه کته واچوي، صحابه ورته کته واچوله، روان شو صحابه ورپسې روان شو. چېرته ابو عمر رضی الله عنه ورسره دی، نو کویله ورله القلی، هغه کویله چې کوم کې ابو جهل او پراتو، نو پیغمبر مبارک پیغور ولا ورکه. هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، خدای در سره وعده کړې وه ومونته، ما سره خو چې الله کوم وعده کړو ما خو مونته، ما ته خو الله فتح در کوم راکړه راله، تاسو مونته هغه وعده ارمان که تاسو مسلمانان وې اوس به خوشحاله وې که به نه وې خوشحاله. حضرت عمر ورته وایي ما تکلم، وایي ته هغې وجودونو سره خبرې کوې لار وه چې د هغې روح نشته. نبی علیه السلام ورته وایي عمره ته دومره نه اورې لکه هغوی چې څومره اوري، ته دومره نه اورې لکه هغوی چې څنګه اوري. پیغور ورته نبی علیه السلام ورکاو، مرګ نه پس پیغور ولا ورکاو. ما راځه پیغور ورته ورکاو. ودرېدم نو ما ورته وی هغه پټ هغه خلک اوري، هغې مخکې ښکاره خو نشي ویلی، خبیث بچیا مې پاسه اوس کنه، یا صاحب الدرات د ټیزونو خاونده ټیزماره اوس پاسه کنه. دا خو د موسی خدای سره خبرې کوم، لعلی اطلع الی اله موسی و انی لاظنه من الکاذبین. موسی دروغجن دی عیاذا بالله، خدای سره اوس را پاسه کنه. سپېمې پوزه چنجو منجو والے د هغې وله د دغه نه جوړه کړې ده، مومیاتو د وجې نه، او باقي وجود نیم لاندې ته کپړه تاو کړې ده، هغه شیزونه یې پې لګولي دي چې خراب نور نه شي او مخ یې ښکاري باقاعده. او د هغې قانون به ده چې مړ به شو لاسونه به یې داسې وله یې ښودل، لاسونه به یې راغونډ کړل وله یو بل د پاسه به یې ښودل، د هغوی دا قانون هغسې ول لاسونه دغسې یې ښودي دي. او خاص پیره شکل د خبیث ته بچې ما ټیزن بچې پاسه اوس که نه، اوس به درته پته لګېدلي چې الله به رسره څه کړي، څومره عذاب کې به ته مبتلی. خو د قبر عذاب باندې د دنیا خلک نه پوهېږي. نو دا 11 کسان هلته په شیشه کې بند دي، نشان عبرت دی. فانظر کیف کان عاقبة الظالمین، د خدای مقابله کې چې څوک ودرېدلی الله ذلیله کړی. نمرود ته وګورئ، یو ماشي باندې خدای تباه کړ، یو ماشي باندې. د مارونو قبر به نه کوو، قبر به نه کوو، لوی به نه کوو، په قبر او په لویه الله خفه کېږي. دا د خدای جامه ده، الکبریا او ردای. الله وایي زما صادر دی، زما صادر کې ما سره څوک ځان نادن نه کوي، ذلیل به کړم. قبر خوشي شی دی، زه به څه قبر وکړم، ته به څه قبر وکړې. مرګ نه ځان بچ کولی شي، بیماری نه ځان بچ کولی شي، دړ نه ځان بچ کولی شي، بچې بچ کولی شي، ښځه بچ کولی شي، ته به څه قبر وکړې، زه به څه قبر وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په مدینه منوره کې تېرېده، صحابه ورسره یو ډیرانو چې ته پخواني ډیرانو، اډوکې هم پې پراته دي او زړې جامې هم پې پرتې دي او هر څه پراته دي. بعضې وخت کې زمونږ په دې وطن کې هم پخوا به یو شاملاتي غوندې ډیرانو خلکو پیار څه غورځولو، یو خاص به نو صحابو پوزې پټې کړې. رسول الله مبارکو فرمایي دا څه شی دی؟ وایي صاحب دا ډیران دی. نمړه څه شی دی؟ دا زړې جامې دي، زاړه اډوکې دي، زاړه خوراکونه چې څښا شي دلته غورځولي دي. ډېر هوښیار و، ډېر پویه خدای ورکړی و، ډېره پویه. الله سره نسبت دی د پیغمبرۍ کن. نو څه وایي؟ وایي نه دا هغه شی دی چې کوم دپاره مسلمان وجني، جامې له مسلمان وایي، پیسې له وجني، پیسه باندې جامه چی که، پیسې له وجني، جامې له وجني، ډوډۍ له وجني، خوراک له وجني، ادا یې دلته پراته پوزه دې پټوئ. دا خو هغه شی دی چې تاسو په یو بل وجنئ، مسلمان د مسلمان عزت پې اخلي، دا هغه شیان دي نن پوزه دې پټوئ. نو چې کوم انسان په خېټه کې هغه بلا پرته ده چې راوځي نو دې ته خپله پوزه پټوي، چې د خېټې نه راوځي نو دې په خپله پوزه پټوي او ځان د خلکو نه لرې کوي، څوک رانه خبر نه شي. او ډېر لرې ځم چې کوم اواز ورسره وځي چې هغه څوک واونري، نور لرې ځم چې کوم بوی ترې راځي چې هغه څوک خبر نه کړي. نو مړه دا انسان ته ګوره، قبر ته ګوره،
په قبر الله ډېر خفه کېږي، عاجزۍ باندې الله ډېر خوشحالېږي. موږ د الله د قبر نه وساتي، الله دې په موږ کې عاجزي پیدا کړي. نو دا فرعونیان پراته دي. یو بل حال ته لاړو، یو نو اوهو هغې کې هغه صندوقونه پراتو چې کم کې به دا بادشاهان ایښودل او دفن کول به. نو یو صندوق په ټنونه ونو چې خدای دی جوړ کړی څنګه دي د کاڼي نه، تراشلې څنګه دي دننه، څنګه جوړ کړی دي، سر له پکې ځان له ځای جوړ کړی دی، د خېټې جدا ځای دی، د خپو جدا ځای دی، ډډ او سر او د هر صندوق سر و سره پروت دی او هغه سر باندې د دوی د خدای بت دی. تصویر نه بت باقاعده، مخ غوږونه هر څه شته دی. او وره بای صندوقونه د لرګین پکې شته، بای صندوقونه د اوسپنې هم شته، بای صندوقونه د پیتل او د تانبې هم پکې شته سرو زرو په شانتې ښکاري، او بعضې صندوقونه د سرو زرو هم شته. خبیث بچو پاکستان له راکړئ چې زمونږ قصه پې سمه شي، چې دا ډکرې کو چې زمونږ دا قصه سمه شي، خدای پې سمه کړي. نو هسې په عجایبګر کې پراته دي، د لرګي د تانبې یو نه دی که نه، شل نه دي، 13 نه دي، بلا شي دي. دا ټول صندوقونه د دغې شاهي مقبرو احراماتو نه رایستې دي چې د هغې دریافت کله وشو. نو په دې عجایبګر کې پراته دي. ګرځې به نو خلاصېږي نه، نو لاندې چت کې، نو بره چت کې دا صندوقونه پراته دي. دا د اوسپنې او د کاڼو، د سرو او د سپینو، د لرګو، د پیتلو او د تانبې، او په هر یو د پاسه د دغه خبیث فرعون دې ته به خدای وي د هغه بوت پروت دی، د هغه د پلار بوت پې پروت دی، او د هغې هغه ډانچې پرتې دي پکې، دا ناشنا شاشنا څیزونه دي. د هغې زمانې تورې پکې په میوزیم کې پرتې دي، میچنې پکې پرتې دي، غشي پکې پراته دي، زغرې پکې پرتې دي، نیزې پکې د هغې پرتې دي، د هغې زمانې زینونه پکې پراته دي، زانګوګانې پکې پرتې دي، تر دې حده پورې چې دوی به په کومه شیشې کوټه کې ناستو د دې ډولۍ به وي، اوهو چې دوی به پکې خر بچي ګرځوله، د شیشې چې خدای شیشه قاروره، خو مخکې د سلیمان هم زمانه کې وکنه خلک اوس ټیکنالوژي ده، اوس خو ته په مشین جوړی، اب په لاسو شیشې جوړولی، اوس خو کارخانه ده او بجلی ده، نو ته پکې شیشه جوړی، اب په لاسو شیشې جوړولی. سلیمان علیه السلام چې کوم وخت کې هغه شیشې دغه شیشه د دریاب د پاسه نه وه خوره کړې، دې ته ټیکنالوژي وایي. هغه زمانه کې یو دور تیر شوی دی، بس خو دنیا تباه شوې ده. نو هغه اسباب او هغه حالات موږ ته په نظر اوس نه راځي چې هغه څه شی دی او څه نه دی. نو سی به د شیشې کوټه، پای کې کرسۍ، دا څه شی دی لکه په هغې لیکلي دا به د دې د بادشاه او د قاضي د فیصلو کوټه وه، او دا به اوچتوله وړه یو ځای نه به بل ځای ته به مزدورانو په نوکرانو وړله. مې دغه مزدوران هم خدای پاک بس څه بلا به او ظالمانو دا به یې ګرځول. دا ملکه ده، د بادشاه ښځه ده، اب ځان له یو شی و، خاتون اول، دا پکې خاتون اول ده، او دی بچی دی او دی زامن دی. خلاصه دا وه چې په میوزیم کې وګرځېدو خو ستړی شو، پکې نور پکې نه شو ګرځېدی. ما ده ته مې ځای چې دو ته بس مونږ خو د یو عبرت دپاره رالو او د یو سوچ په شکل رالو، ځکه الله په قرآن شریف کې فرمایي او لوی عبرت هم ته الحمدلله واغېسته، او دا عبرت چې مونږ هم واغېسته دا به انشاءالله خپلو مقتدیانو شاګردانو ته هم ورسوي انشاءالله العزیز، دا به ورسوي انشاءالله العزیز. او دا هغه عبرت دا دی چې که ځان له دې غټې غټې مقبرې جوړې کړې او په شلو کالو کې دې ځان له جوړې کړلې، او ځان له دې غټ غټ بلډینګان جوړ کړل، نه د مرګ نه بچ کړی شوې، نه د خدای د عذاب نه بچ کړی شوې، نه د هغه عبرتي نشان نه